کوم نو بیا د هغې دپاره قانون دی او زه ورته په هغه پښتو کې 5م مذهب وایم نو بیا به د هغې خلاف قانون کاروي کېږي او دغه د اختر شپه د خوشحالو بیا په جیل کې راځي انجام به جیل د دې نه دی پرېږدي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډیلی خبر ګرانو کتونکو امید لرم چې ټول بخیر روغ رمټ به د اختر د خوشحالۍ را روان دي په موږ پښتنو باندې په مسلمانانو باندې د الله د خصوصي رحم چې د روژې میاشت سر ته رسېدو واله ده 2-3 روژې پاتې الله دې دغه اختر هم په خیر راولي. خو دا وخت جی په تخبۍ سرکل کې تاڼه ساړو شاه کې موجود یم اس ایچ او صاحب را سره ناست دی. دلته دوی یو پروګرام منعقد کړی د هوایي فایرنګ په سلسله کې د علاقې مشران کشران راغوښتي علما کرام هم پکې شرکت کړی. دغه میسج کنوی کولو دپاره چې هوایي فایرنګ یو جانلیوا پیل دی د دې نه ځان وساتئ او دغه میسج کنورټ کړئ نورو عوامو ته هم چې د دې نه ځان وساتئ. اس ایچ او صاحب را سره ناست دی دغه والي سره به خپلو کتونکو ته هم میسج اخلو. سرجي د ټول ناول خو ډېره مهرباني ټیم راکړئ. مهرباني ستاسو په ستړي مشي تاسو په خیر راغلی تاسو خپل ټیم وویستو روژه ده د دې هوایي فایرنګ باره کې چې اختر را روان دی د خوشحالو دی نو موږ دا وایو چې د اختر د خدای د ټولو مسلمانانو د عوامو د خوشحالو کې دې کې داسې کسان دي چې هغوی بیا هوایي فایر شروع کړي نو د هغه خوشحالي په غم بدله شي نو دې کې افسران خاص کر د پولیس افسران ډېر زیات حتی لوسه کوشش کوي په میټینګونو په ذریعه باندې په مولیانو صاحبانو په ذریعه باندې تاڼو کې د مشرانو په ذریعه باندې ستاسو د میډیا په ذریعه باندې چې د عوامو ته میسج ورسي چې دا کار غلط دی دا کار د جرم دی دا کار غیر اخلاقی دی او غیر اسلامي دی نو د دې دپاره موږ دا میسج عوامو ته ورکوو چې دا یو قبیح عمل دی چتر هوایي فایرنګ ونه کوي هوایي فایرنګ نه ګریز وکوي دا خو دومره سختې روژې مسلمانانو باندې فرض شوي دي دا روژې موږ ونیوې ډېر د خوشحالو اختر را روان دی چې د ټولو مسلمانانو له خدای را خوشحالو کړي او دا قبیح عمل بالکل چې ونه شي هوایي فایر بالکل ونه شي خاص کر د کشرانو ته زه بیا دا وایم چې د مور پلار څه ذمهداري دي چې ماشوم له تمانچه لاس کې ورنه کړي ټوپک لاس کې ورنه کړي نو بیا به ماشوم د کوم ځای نه راوړي او دا ډزې که څوک کوي یا هوایي فایر کوي دا کم عمره خلک کوي کم سړی چې میچی ور دی کم سړی چې مشر دی نو هغه به سوال نه پیدا کېږي چې ټوپک راواخلي نو د خپل کشران په ادب ساتل او خپل کور کې دننه ساتل د ماښام مانځنه د ماخوستن مانځنه پس چې دوی کوري چې دوی به سټډي وکړي مونځ وکړي سب آرام وکړي نو چې دوی خپل بچي په کنټرول کې وساتي نو انشاءالله چې جرم به نه کېږي او که کوم سړی بیا د دې نه علاوه هم جرم کوي چې یاره به زه به دا کوم نو بیا د هغې دپاره قانون دی او زه ورته په هغه پښتو کې 5م مذهب وایم نو بیا به د هغې خلاف قانون کاروي کېږي او دغه د اختر شپه د خوشحالو بیا په جیل کې راځي انجام به جیل د دې نه دی پرېږدو شي. ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دغه د اس ایچ او صاحب میسج تاسو هم فارورډ کړئ مخکې شیر کړئ چې نورو خلکو ته هم پته ولګي چې د اختر په دغه خوشحالو کې په چا باندې غم را نشي د دوی د ډز له کبله خپل کوربه جلال ساقي اجازت ورکړي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان.